प्रिजन डिपार्टमेंट कम چې جلخانه جات یو محکمه ده دا غوی دا وینا ده چې موږ سره په پوره صوبه کې اته دیش سنټرل جیلز ډیسټریکټ جیل یا سب جیل د وخت کې موجود دي او هغه ټول د کې قبایلی سیمه هم شامل ده او هغه کې تقریبا 1,300 او 2 خلکو ساتلو قیدیان ساتلو گنجائش موجود دي خو دې کې چې کم قیدیان دی وخت کې دي هغه دی 1,900 او شپږ دیش تقریبا 500 کسان زیات دي خو خبره دا نه ده چې دا 500 زیات دي خبره دا ده چې د 1,900 او شپږ دیش کې 8,900 او سلورتیا هغه دي چې هغوی باندې تر اوسه پورې هیڅ قسمه جرم نه دی ثابت شوی دا ټول انډر ټرایل دي دا ټولو کیسونه د وخت کې روان دي مختلف عدالتونو کې او دا که موږ شمیره وګورو نو د ټوټل چې څومره خلک د وخت کې دي د هغې دا جوړیږي تقریبا 15% مطلب چې سلور کسان دي نو هغې کې صرف یو داسې دی چې په هغه باندې جرم ثابت دی هغه خپل قید تیری باقي چې کوم 3 کسان دي په هغوی باندې هیڅ قسمه قید نه دی ثابت شوی او هغې کیس روان دی دې کې 15 جیلونه یا سب جیلونه هغه دي چې هغې کې یو هم داسې قیدي نه دی چې په هغه باندې چرته یو جرم ثابت شوي وي او هغه خپل قید تیری دی کې د ټانک جیل شامل دی وانا دا کلایا دا ناوګۍ بټګرام بیشام باړه لنډي کوتل غلنه دې ټولو کې یو هم داسې قیدي نه دی چې هغه ته سزا شوي وي هغه قیدي وي عرفان صاحب په دې به خبره کوو خو دې وخت کې موږ سره د قانوني ماهر خوشنود ذاکر الله بیبي ټلیفون لارې موجود ده السلام علیکم میډم وعلیکم السلام ډیره شکریا میډم تاسو موږ له ټایم راک دا راته ووایه چې دا دومره غټ تعداد تقریبا 75% سلورو کې 3 کسان داسې دي چې هغه انډر ټرایل دي آخر وجه څه ده چې دومره زیات کیسونه انډر ټرایل دي او دا ټول دې وخت کې په جیلونو کې دي دا څه خبره ده چې دا خو مونږ ټولو ته معلومه ده چې څومره زمونږ نن سبا کم حالت چلیږي مطلب دا چې مونږ سره پاټه مرجر نه پس مونږ باندې جوډیشل ورک نور هم زیات شو د دغه وجه دا ده چې مونږ سره د جوډیشل افیسرز کمی مونږ سره د پروسیکیوشن کې د افیشلز ډیر زیات کمی دي بل خبره دا ده چې کم زمونږ کوټ ورک ډیر سلو روان دي التا ډسپوزل ډیر کم کیږي دا هغه مین چې کوم وجوهات دي نو هغه دا دي چې په کاز لیست باندې چې څومره کار پکار دی مطلب دا چې آیډیالي به یو ټرایل چې چلیږي یا یو ایویډنس روان دی نو هغه به کیږي تقریبا چې 3 ایویډنس دروازې 3 کیسز وشي نو هم ډیره ده ځکه چې هغې کې چیف وي هغې کې کراس وي نو دا د چې په کاز لیست باندې یو جج ته تقریبا چې په 15 ابو کیسز لګېدلي وي د کې څه سیول میټرز دي او د کې څه کریمینل میټرز دي نو هغه بیا د هغه ډسپوزل چې دی نو ډېر ګران کار دی د دغې په وجه باندې د پینډنسي ورځ تر ورځې زیاتېږي او د کیسونو فیصلې چې دي نو هغه ډېرې کمې را روانې دي چې جی نو میډم دغه خو یو دا هم دی چې موږ کتلی دي 10 کاله 15 کاله 20 کاله 15 کالو پورې یو مقدمه روانه او د هغې فیصله نه کیږي هغه صرف تاریخونه بدلیږي که فرض کې 15 کاله یو کیس روان وي څه داسې وجوهات دي چې د هغې ثبوتونه 15 کاله بعد هم مخې ته نه راځي د هغې ایویډنسز یا چې کوم ذکر تاسو وکړو هغه 15 کاله بعد هم مخې ته نه راځي نه جی داسې نه ده 15 کاله خو خیر لږ شانت کې زیات دی اوس دغه داسې ده چې سیول میټرز کې تاسو ویلی شئ چې هغې کې ریویژن اپیل دغه لاړ شي نو هغې ته مونږ ویلی شو په ټرایل کورټس کې چې دی په میجسټریټ سره یا سیشن سره هغه ټرایل کورټس کې چې دی نو دا دومره نه یې مطلب دا چې افیشل ویټنسز دي پروسیکیوشن ویټنسز چې کوم دي هغه خو اکثر د هغوی تبادلې وشي آوټ سټیشن وي چې راځي نو هغې کې هم ټایم لګي بله د دې نه ما د مخکینۍ کومه وجه د پینډنسي یاده کړه چې کوټ باندې برډن هغه کوټ ورک ډېر زیات دی بله خبره دا ده چې ډیفنس کاونسل چې دي نو هغې سره هم ټایم نی اکثر سپریم کورټ کې دی های کورټ کې دی نو د دغې په وجه باندې ټرایلز کې چې دي نو دا هغه لږ شانتي کې ډیلې راځي او دا نه ده چې 20-25 سال راشي ټرایل وشي فیصله شي دا ډېر ټایم نه لګي خو بهرحال کال 2-3-5 داسې پورې خو لګي میډم دې کې 2 خبرې دي یو دا چې مونږ چې واړو نو مونږ به واردل چې جسټس ډیلیډ از جسټس ډینایډ
دومره د کې ټایم لګي نو آیا دا نه انصافي نه ده؟ یو دا خبره، او بل دا که مونږ دا شمیره ګورو نو د کې 25% چې دي 25% هغه کریمینلز دي په هغې باندې ثابت شوي دي. دا باقي چې کم 75% دي که دې کې مونږ ډېر هم کم کو، که مونږ 25% هم واخلو چې هغه بې ګناه دي، نو آیا هغه کسان بیا د کریمینل سره په دغه جیلونو کې ساتل خطرناک نه دي؟ بالکل همداسې ده. د دې دا سپریشن پکار دی، مختلف بیرکس پکار دي چې کوم اکیوزډ سزا شوي دي هغه دي کنویکټ شوي دي، هغوی دپاره بیل بیرکس پکار دي چې کوم انډر ټرایلز دي یا چې کوم ماینر هغه دي جرمونه والا دي هغه دي بیل وساتلی شي. دغه شانتې خو زموږ دا سیستم داسې دی که تاسو وګورئ نو جوینایل افینډرز هم دوی سره ساتلی کېږي. په حوالات کې د جوینایل افینډر چې دي نو هغوی نه دي ساتل پکار، اکیوزډ همدغه شانتې کې جوینایل اکیوز چې دي نو هغه سره هم نه دي پکار، په بیرکس کې میجر اکیوز سره هم نه دي پکار. نو دغه سیستم خو زموږ ویکنیسز شته واقعي، او دا ډېر وربرډن دي. کیدای شي دا تاسو چې کومه ډیټا یاده کړه نو ما خو د دې نه هم زیاته اورېدلې وه. دا ډېره زما په خیال چې سپلټ دی په شوه چې دا فاټه او دا جیلونه ورسره تاسو را یوځای کړل چې کوم غلنې لنډي کوتل والا او دغه دي، نو هلته بیا دغه شانتې کې هغه راځي چې کمزوري هلته خو ډېرې زیاتې دي، ځکه چې هلته پولیس دومره کیپیسټي نشته، د هغوی ټریننګ نشته. هغوی هغه اف سی چې کوم فورسز وو هغه په پولیس فورس کې هغه شو کنورټ شو. هغې ته د اف آی آر، د ټرایلز، د دې انویسټیګیشن دغه ډېرې کمزورې دي.